داسې عہدې تقسیم شوي دي چې هغو کسې دوه کاله مخکې چې کوم د عمران خان کولیان ټارګېټ کړی دی او کله ټیکټ یې تقسیمیږي انشاءالله تعالی د ضلع خیبر د ورکر چې کم کاندیډیټ خوښ وي هغو له به انشاءالله ټیکټ ورکوي چې کوم دی فی الحال د ایم پی اے نه مایوسه یو د ایم این اے صاحب نه مایوسه یو هیڅ کله چې کوم دی نور نه چا اپریشن یې مانو نه د چا چې کوم دی پردي جنګ کې حصې اخیستلی شو مونږ چې کوم دی د ټوپک په بدله کې چې کوم دی انشاءالله تعالی مونږ اوس کلام راخستی الرحمن الرحیم سید عارف افریدي انصاف یوث وینګ ضلع خیبر صدر لکه څنګه تاسو پوښتنه وکړه چې د ایم این اے او د ایم پی اے کردار څه په امن مارچ کې نو ایم این اے ایم پی اے په امن مارچ کې شرکت نه کوي هغه د خپل ډیسیژن دی خو د انصاف یوث وینګ چې کوم ځوانانو هغو پکې شرکت کړی دی او انشاءالله تعالی چې بیا د امن د پوره څه قسمه خبره وي د انصاف یوث وینګ ځوانان به انشاءالله تعالی په اول صف کې وي او انشاءالله تعالی په اول صف کې په هر ډګر باندې که خیر وي جنګیږي نو شاهین بھائی لکه څنګه تاسو لا پاته و چې 2014 کې د خلک یا ای ډي پیس کړل متاثرین یې کړل دا ډېر د افسوس خبره وه او دلته راغلل کم حالاتونه تیر شول او کومه کې مې سختۍ چې کم دی دغو سرونو تېرې شوې داسې معمولي خبرې نه دي دغه چې کم دی بنیادي تعلیم تابو شو ماشومان چې کوم پنځم ولا پنځم کې پوته شول شپږم ولا شپږم کې پوته شول څومره ماشومان چې وو هغه تعلیم فلاپ شو ودرېدلو هر شی معیشت چې کوم معیشت یې وو هغه ودرېدلو ولی چې وارننګ ورکړی چې ووځو انشاءالله دغه پوره به د انصاف یوث وینګ ځوانان چې کم دي هر میدان له څي هر ځای له به څي سوال به هم کوو منت به هم کوو او انشاءالله تعالی شپې به هم تېروو ورځې به هم تېروو خو چې کوم دا خلک دي انشاءالله موږ به دا کوشش وي چې دا په زوی باندې پوتې شي او دا آی ډي پیز نه شي واضحه خبره وه چې عمران خان چې کوم دی 10-15 سال مخکې ویلي وو چې د امریکې په جنګ کې شرکت ما کوو دا نقصاني دی قبایل چې کوم دي په زوی باندې پرېږدو قبایلو له چې کوم دی ته آرمي نه کوي او آرمي کوم ریاکشن کوي نو خامخا قبایل داسې خلک دي دغه د تاریخ داسې پوته شوی دی چې دا به الټا ریاکشن کوي نو دا نه چې کوم دی بیا په منځ کې نفرت رسي او ملک له نقصان دی او لکه خلکو لم نقصان دی او چې کوم د آرمي اداره او د لم نقصان دی ځکه چې دا سره چې کوم د منځ کې نفرتونه خوريږي او دا سره چې کوم د ملک هیڅ کله والو هیڅ کله ترقي نشي کولای نو عمران خان چې کوم دی همیشه ویلي وي چې قبایل سره ډېر ظلم شوی دی او ډېر زیاتی سره شوی دی په هر فارم باندې ویلي په اسمبلي کې ویلي دلته دغه نه روان شو او په وزیرستان پورې چې کوم دی د امن مارچ وکړلو هېڅ کله چې کوم دی نور نه چا اپریشن یې مانو نه د چا چې کوم دی پردي جنګ کې حصې اخیستلی شو مونږ چې کوم دی د ټوپک په بدله کې چې کوم دی انشاءالله تعالی مونږ اوس کلام راخستی دی او چې کوم دی مونږ روان چې کوم مستقبل دی انشاءالله مونږ به د ټوپک په هغه باندې په بدله کې انشاءالله تعالی مونږ کلام په لوس کې ورکوو چې ترقي چې کوم دی په ټوپک نه روځي ترقي په کلام باندې روځي یوث وینګ کم پالو به کوشش کوي چې ټیکټ چاله میلو شي مونږ خو د دا ټول پس منظر کسو چې کم څلور کوله تیر شول په دا کې به مونږ کسو چې د مونږ ایم این اے ایم پی اے څومره کورونه کړي دي او څومره چې کوم دی ورکر ان بورډ سوتلی دي مونږ خو چې کوم دی فی الحال د ایم پی اے نه مایوسه یو د ایم این اے صاحب نه مایوسه یو ځکه چې ورکر یې ان بورډ نه سوتلی خو دغه ورکر له فی الحال ضرورت نه وي ځکه چې دا بر اقتدار باندې دي او اکثر چې څوک بر اقتدار باندې وي هغه بیا ورکر له ضرور نه وي لاروشي او کله ټیکټ یې تقسیمیږي انشاءالله تعالی د ضلع خیبر د ورکر چې کم کاندیډیټ خوښ وي هغو له به انشاءالله ټیکټ ورکوي او انشاءالله تعالی میلویږي به او موږ به بھرپور کوشش کوو چې داسې ورکر له ټیکټ میلو شي چې ورکر کم دی نیچه سطح باندې چې کم ورکر وي چا ټول پیژني داسې عہدې تقسیم شوي دي چې هغو کسې دوه کاله مخکې چې کوم د عمران خان کولیان ټارګېټ کړی دی اخبارونو کې چې کوم دی بیانونه لګولي وي چې د عمران خان خلاف د پارټۍ خلاف او چې کوم دی اوس په یو اهم وینګ کې په داسې وینګ کې چې کوم دی د پی ټي آی بنیادي وینګ دی په کې چې کوم دی بیا په اهم عہده باندې روسي نو دا سوالیه نشان دی نو دا که لږ ایم این اے صاحب داسې نور کم مشرون دي دا لږ غوندې
خوري مهنت یو کړلو د ورکر یې روغون کړل او دغه ځون نه دا نه وخت کله چې زه مثال خبره پارټي او ام ان اس بیم موږ د منو موږ مشرونه منو موږ ام پی اس سی عزت کوو موږ د ام ان اس سی عزت کوو خو چې ورکر له خو عزت ورکی که ورکر له عزت ور نه کړو نو بیا خو واضح خبره و چې ام ان اس ام پی اس بیا خو د عزت تما چې کوم د بیا ورکر نه ځکه ما کوو چې ورکر د پی ټی آی ولا صرف د عزت وګړي نه ټویلونه غوړي نه سارکه غوړي او نه چاله کړی دي ته مولا خو یا په خبر کې کم یو واسه ورکر لا یو کور شو چې کوم دی بیا پر اون الیکشن کې تو سپورټ کی نشي د سپورټ کولای ځکه چې ورکر لا څلور کوله کې هیڅ عزت نه ملو شوی نو اوس چې کوم دی ورکر نه د موږ مشرون د عزت تما ما کوي